الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو آیت کریمه ده د اغه یو دوا فضائل بیانوم. کم آیت کریمه لچه سیدت آیات القرآن هم ویل شي، اعظم آیه ورته هم ویل شي، او دا وته ځکه وایي چې د آیت کریمه کې د الله تعالی اسماء او صفات ذکر دی، د الله تعالی د عظمت او د الوهیت ذکر دی. پکې د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې آیت کرسی د هر فرض منځ نه بعد وایي په میانځ د دې او د جنت د داخلي دلو کې به هیڅ یو سیز رکاوټ جوړ نشي مگر مرګ. دغه انسان باندې مرګ راتلل دي او دا به الله تعالی جنت ته داخلي. حدیث شریف داسې دی من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لم يحل بینه وبین دخول الجنة الا الموت. او بل فضیلت دا دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه د صدقې کجورو او غلې باندې نگران مقرر کړم. د شپې ګورم چې یو سړی لګیا دی د دغه غلې نه غلا کوي. ما اونیولو او ورته مې وی چې زبتا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ کوم تغلا کې. نو وی مالای فریاد وکړو او وی چې بیا به داسې نه کوم. په سبا باندې بیا د قرنکار کولو دی سړی او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بیا اونیولو غرض په درېمه شپه باندې بیا اونیولو. نو هغه ورته ویلي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې ما پیش کوا زب تعالی یو سو کلمې اوخم چې تعالی ډیره فائدہ درکې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې او خیراته وی چې کله تخپل بسترې لراشي نو آیت کرسی وایا په دغه شپه به الله تعالی یو فرشته ستاده حفاظت د لپاره مقرري او شیطان به تعالی نږدې نه راځي. هر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا واقعا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړه. هغه ورته فرمایل صدقک وهو کذوب ذاک شیطان. تعالی خو رښتیا ویلي دي خدا ډیر زیات دروغجن دی او دا شیطان وو. الله تعالی دې زموږ تاسو د ټولو مسلمانانو هر قسم شیاطینو نه حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.